نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اسلام راوړنو د مخه د قریشو معزز ترین او لوی خلکو کې شمارل کېدو. کله به هم د قریشو خلکو د یو قوم سره معاملات کول یا به معاهده سره کوله نو دوی په مشترکه حضرت عمر د خپل قوم د طرفه یو نماینده او سفیر جوړاو. او د حضرت عمر د اسلام راوړلو یو عجیبه واقعه ده. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بیت الله غلاف ونیو او دا دعا وکړه: اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، یا الله په دواړو عمرو کې د یو په ذریعہ سره اسلام ته غلبه او قوت ور نصیب کا. او یو بل حدیث کې دی: اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين هذين اليك بابي جهل او بعمر بن الخطاب، یا الله په دې دواړو عمرو کې چې کوم یو تا ته زیات محبوب او پسندیده وي نو د دې په ذریعہ سره اسلام ته غلبه ور نصیب کا. یو عمر بن خطاب او یو عمر بن هشام چې غنم ابو جهل. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ لار کې را روانو نو هغه لاس کې تور او د قاش نه استلې و. یو کس لار کې ورسره ملاو شو او ورته ویل: ای عمر چیرته روانې؟ وای نعوذ بالله د محمد په قتل کولو پس روانم. هغه کس ورته ویل: ولار شکور ته د خپل کور حال احوال معلوم کا، التخستا خور او ستا اوخي ان استاد خور خوان هغه اسلام راوړی دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله کور ته راشي او دروازه ورته وټکوله، وای څوک؟ وای زه عمر راغلم. حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ د دې د مزاج نه صحیح واقف هغه یو پردې شاته پړ شو. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی هغه کیفیت ولیدل، هغه اوراق ولیدل چې کوم باندې قران کریم هغه الفاظ لیکلي وو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل: وای ای خوره زه خبر شوم چې تا اسلام راوړی دا او دا د قران کریم اوراق پراته دي. نو حضرت خباب ورته فرمایل: وای ای عمر کچیرته دا نوې دین او مذهب د ستا په دین او مذهب نه بهتر او د خیر والی نو دغه نوې دین او مذهب په اختیارولو کې کوم جرم ده؟ نو حضرت عمر چې دا الفاظ اوریدل نو هغه وهلو د هدا پر چې حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ پزما ک باندې وګرځیدو. خور هم ورته ول: ای عمر دا صحیح وای، دا نوې دین دا کچیرته د تا په دین نه بهتر وي نو ته مونږ ولې د دې دین نه منې کوي؟ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل خور ته یو مسافر ورکړه د هدا پورې چې هغه د خوري نه ویني روانې شولې. نو خور ورته ول: ای عمر دا یو خبره یاد ساته، زما او ستا پلار یو کسته، زما پلار هم خطاب دی او ستا پلار هم خطاب دی. کچیرته ته په خپل دین باندې مضبوط او کلک ولاړ وي نو ما هم اسلام راوړی دی، زه په خپل دین او مذهب باندې کلک ولاړ یم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله د خپل خور د استقامت او کلکواله ولیدو نو ورته ویل چې د قران کریم اوراق راکا زه دا ګورم. نو خور ورته ویل تلار ش غسل وکا. هغه نه بعد چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی د قران کریم اوراق ورواخستلې. هغه کلی کلیو: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. دا څو آیاتونه لیکلیو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم ژبه واغه د عربي وا د قران کریم په الفاظ او په معنی باندې پوهیدو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پورا پیدل شو او د زړه کیفیت بدل شو او ویل خپل خورته چې ما محمد صلی الله علیه وسلم ته یوسي او ز کلمه وایم. کله چې د روان شو حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ لار کې او حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ دار ارقم دروازې مخ ته ناستو او هغه سره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مو. نو حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ حضرت حمزه ته فرمایل: وای عمر روان دی، پته نشته چې د څه اراده وي، په کومه اراده سره بر روان وي. نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ورته ویل: وای ای طلحه پرې د کچیرته د خیر اراده وي، یعنی د اسلام راوړلو اراده وي نو موږ به د استقبال کوو او د به خپل سینې سره لګو، او کچیرته د اراده بدل وي یعنی محمد یعنی الله او د الله رسول ته تکلیف رسولو اراده وي نو زبده په د خپل تور سره قتل کما.
کله چې حضرت عمر راغی او ورته وی چې ما خو اراده د خیر ده نو ورته وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم ایوسی او زه اسلام راوړم کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ ته کېناستو او حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عمر دا په خپل وګو باندې مټونو باندې ونیو او ورته ویل چې ستاغونه دانا عقلمن او هوښیار سړی دا به تر کومه وخت پورې د گمراهۍ ژوند تیروي نو حضرت عمر ورته فرمایل وای ما ته کلمه وایا زه اسلام راوړم نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کلمه ویلا او اسلام راوړ مسلمان شو صحابه کرامو دی وخت دومره بلند اواز سره او چت اواز سره د الله اکبر ناری ویلې چې حرم او مکه کې څومره خلکو دغه ټولو ته आवाज ورسېدو حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای و نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا فرمایلی دي ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وای الله تعالی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ژبه باندې او په زړه باندې حق جاری کړی دی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو خبره کوي نو هغه به هم صحیح وي او که چیرته دی په یو خبره باندې سوچ کوي نو دا به هم صحیح وي الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په نقش قدم باندې د تلک توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین